जी मोहतरम اوریدونکو आवाज تاسو اوري د سونو اف ام ریډیو نتورک په خبر د سټوډیوز نه بالکل نیغ پنیغه پروګرام د تاسو आवाज او زم خسترمان نن مونږ په پروګرام کې تفصیلی خبره اترې کو د کنزیومر رائټس پروټیکشن کمیشن یعنی د صارفینو د حقوقو د تحفظ کمیشن متعلق نن مونږ سره اسسټنټ ډایریکټر دغه کمیشن جمیل خان صاحب موجود دی او دوی سره زمونږ خبره اترې روان دي او مونږ سره ګڼ شمېر شکایتونو او تجویزونه د دې متعلق مخې ته رااله. جمیل خان صاحب د خپل کمیشن متعلق راته تفصیلی وایي چې سمزي مواردی څومره کارکردګي د تر اوسه پورې مستقبل لپاره صلاح عمل دی. جی زه اسسټنټ ډایریکټر انډسټریز اینڈ کنزیومر پروټیکشن کونسل پېښور تاسو سره مخامخ ناست یم جی او زمونږ دا عوامي خدمت چې دی دا د ډایریکټریټ اف انډسټریز لاندې زمونږ دفتر کار کوي. مونږ سره مختلف قسمه یو څو قانونونه پاس شوي دي چې په هغې کې کنزیومر پروټیکشن ایکټ ته 1997 امینډمنټ 2017 ته دې لاندې مونږه آل ګوډز اینډ سروسز چې کم دي چې په کم باندې د کنزیومر د جیب نه پیسې ځي هغه د دې ایکټ لاندې چې کم دی که نه مونږ هغې ته د هغې د مخنیوی چې د هغه څه کمی بیشې وي د هغې جوابدی یو. په هغې کې مونږ ګورو چې کم کموډیټیز باندې پرایز نه وي، ایکسپایري نه وي، مینوفیکچرر ایډرس ډیټ نه وي او د هغې سروسز ورکولو نه بعد هغه ته رسید نه میلاویږي او فیک مینوفیکچرینګ کیږي، د برانډ نوم استعمالیږي، نو هغه د ټول په دې قانون لاندې د کنزیومر پروټیکشن ایکټ لاندې په هغې زمره کې راځي او د هغې سره د دې ایکټ لاندې قانوني کاروایانې کیږي او هغه جرمانه کیږي. کنزیومر کوډ د دې لاندې جوړ شوی دی، هغه کنزیومر کوډ ته د هغې کیسونه لیږلي کیږي او هغه د کنزیومر چې کم تحفظ دی د هغې پوره خیال په هغې کې ساتلی کیږي. د هغې نه علاوه زمونږ دا دفتر د سټون کرشر او د ماربل ایکټ په 2020 کې پاس شوی دی. د هغې لاندې چې څومره په صوبه کې سټون کرشر او ماربل انډسټري ده هغه په دې کې خپل لایسنس اخیستی شي. د هغې دپاره یو خپل کرایټیریا ده چې په ښارونو کې او په شهرو کې په 500 میټر کې چې د هغه سره نه جومات وي، نه کلی وي، نه مسجد وي، نه آبادي وي، نه های ټرانسمیشن لاین وي، نه دریاب وي، نو هغې ته 500 میټر پورې او دغه شانتې چې کوم ویلیجر علاقه ده چې کوم دی هغه په 300 میټر کې چې هغه علاقه کې چې کوم دی هغې سره دا قسمه شیزونه نه وي نو هغې ته د سټون کرشر لایسنس ورکولی کیږي. د هغې نه علاوه سره مونږ ان جی او او ان پی او سوسایټي 1860 ایکټ لاندې مونږ رجسټرډ کوو او په هغې کې د هغې ټول ممبرز ویریفای کوو، د هغې آفس ویریفای کوو، د هغې چې څومره کاغذي کاروایي ده هغه ټوله چک کیږي. د هغې نه بعد هغې ته چې کوم دی ان جی او رجسټریشن چې کوم دی د هغې مونږ سره مکمل کیږي. مونږ د ټرسټ کې پی کې ایکټ 2020 لاندې ټرسټ رجسټرډ کوو. په هغې کې چې د ټرسټ کې څومره ځمکه وي، لینډ بلډینګ، هغه چې څومره د هغه ټرسټ ډیډز دي هغه شیډیول 1 2 3 4 لاندې چې کم دی هغه ټول مونږ ګورو. هغې ته بیا چې کم دی ټرسټ کې پی کې ایکټ 2020 لاندې د هغې رجسټریشن کوو. مونږ فرم رجسټریشن کوو، هغه پارټنرشپ ایکټ 1932 لاندې مونږ هغې ته فارم ایچ ایشو کوو. که څوک هم خپلو کې یو ممبر نه زیات ممبرز ملګري دوستان کاروباري حضرات خپل کاروبار پارټنرشپ چې کم دی د کاروبار رجسټرډ کول غواړي نو هغه مونږ د دې ایکټ لاندې چې کم دی هغه رجسټرډ کوو. جی بالکل صحیح ده. که تاسو ته څوک شکایت کول غواړي چې کم صارفین دي او هغې ته څه مشکل راځي نو هغې چې کم دی ستاسو دفتر په کم ځای کې دی او څنګه د خپل رجسټریشن دپاره راتلی شي د هغې طریقې کار څه دی او د چې کومه ازاله کیږي د شکایتونو نو هغه په کومه طریقه باندې کیږي؟ بالکل زما جی خپل دفتر چې کم دی هغه د پېښور صدر کې د کینټومنټ پلازا ده. په دې کې په فرست فلور باندې زما دفتر دی. ټلیفون نمبر په هغه باندې چې کم دی مونږ ته خپل شکایت را رسولی شي. زمونږ هیډ کوارټر هم دلته په شامي روډ باندې چې کم دی چرګانو چوک سره دی. هلته هم چې کم دی دا مختلف قسمه ما چې دا کم خدمات بیان کړل د دې دپاره باقاعده هلته ون وینډو اپریشن شروع دی. هلته د دې دپاره کنسرنډ افسران او کسان ناست دي په خدمت کې او هغه خپل چې کم دا ما مختلف قسمه د کارونو رجسټریشن بیان کړو زمونږ دفتر ته هم راتلی شي او هلته هم تلی شي چې هلته هم خپل کار چې کم دی نیغ په نیغه زر تر زره
تر سر لاسه کولی شي جی. بالکل صحیح ده. د صارفینو د حقونو د تحفظ د پر عدالتونه هم جوړو نو هغه هم تاسو سره تړلې دي او پاغي کې د سزا جزا نظام او هغه کې چې کم دی آیا که څوک په چا باندې څه قسم له کیس بیا کول غواړي یا د خپل حقونو تحفظ غواړي نه د پر وکیل نسی سیاست طریقې کار نه جی بالکل جی تاسو دا سوال چوکړلو زمونږ په ټولو ډسټریکونو کې تقریبا کنزیومر د صارف عدالت چې کم دی په دې ټیم فعال دی او بالکل اپریشنل دی او مکمل طور باندې هغه په خدمت کې مونږ سره نیغ پنیغه ولاړ دي جی اور په روزانه بنیاد باندې چې کم دی 20-25 کیسونه چې کم دی اور کمپلینونه او د صارف چې کم دی شکایتونه هغه ته رسیږي او هغه نیغ پنیغه ورځ په ورځ د غنټې په ټایم باندې هغه ته چې کم دی د شکایت ازاله کوي او داغه چې کم دا شکایت ته هغه نیغ پنیغه چې د چا باری کې داغه شکایت وي داغه هغه ته حقوق اخلي او هغه ته پر تر لاسه کوي جی. جمیل خان صاحب ډیره زیاته مننه کوم تاسو چې تاسو مونږ سره شریک شوي خپل هم قیمتي وخت هم راکو او د سره زموږ په ریډیو باندې تاسو اوریدونکو ورسره په ډیجیټل میډیا باندې چې کوم زموږ کتونکو اوریدونکو دی امید دی چې به د کمیشن د دې امورو نه پوره استفاده کوي او دا شانتي تاسو ورته ډیر کوټلي طریقې سره خپل سرویسز ورکوي. ډیره مننه کوم تاسو. مهرباني. اوریدونکو یقینا چې